السلام علیکم، څنګه مینوالو خیر تاسو خیرونه دي. نن به د سره د نمکین گوشت ډیره زیات اسانه او ډیره مزیدار ریسیپي شیر کوم. نمکین گوشت چې کوم ده زموږ د پښتنو فیوریټ ریسیپي ده، ځکه چې دې کې ډیر زیاتې مرچ مسالې نه اچولې کیږي. دلته مې 2.5 کیلو غوښه راواخیسته، ښه مزیداره مې وینځله او دې کې مې داسې لږه چربي مې اچولې ده. دا به موږ د چربۍ کې پخو او تیل به پکې ډیر کم اچو. غوښه به اول موږ وخوټ کوو، نو کوکر ته مې ور واچوله. اوس به پکې دا ثابتې مسالې واچوم. د ثابتو مسالو سره به د غوښې نه کچه غوندې سمیل بالکل لرې شي. یوه چمچ به پکې مالګه واچوم، 4 شنه مرچکې او یوه غټه غوټه پکې د پیاز واچوم، کم چې ما داسې اوږده اوږده کټ کړي دي، او یوه چمچ مې پکې د اوږې او ادرک پیسټ ور واچوم. کله چې دا غوښه پخه شي نو دې کې به دا پیاز بالکل غایب شي. اوس به پکې دومره اوبه واچوم چې دا غوښه پکې مزیداره پخه شي. نو اوبه هم پکې ور واچولې. اوس به پکې یو پیاله چمچ تاو راتاو کړو او سر به پکې کېږدو او 40 منټ لپاره به پې غوټۍ تاو کړو. موږ پښتانه خو ورته غوټۍ وایو، پته نه تاسو ورته څه وایئ. ځینې خلک ورته ویسل وایي، ځینې خلک ورته سیټي وایي. چې دا غوټۍ پې 40 منټ لپاره تاو شي بیا ورپسې ګیس بند کړو، ځکه چې دا غټه غوښه ده نو ټایم به ورله ډېر ورکړو. 40 منټ بعد مې پسې ګیس بند کړو، پریشر مې ترې وایستو. اوس به دې سر لرې کړو او چک پې کړو. ملګرو غوښه چې پخه شوه نو هغه چربي پکې ولې شوه او سم ډېر تیل یې پرې راپرېښودل. نو له پاسه نه تاسو کتی شئ چې دې باندې څومره ډېر تیل ښکاري. داسې ښکاري چې ما پکې سیوایي تیل اچولي، خو ما پکې تیل بالکل نه اچولي. اوس به یو کړایچې راواخلو او په هغې کې به یوه چمچ کوکینګ اویل واچو او یوه چمچ به پکې د اوږې او ادرک پیسټ واچو او دا به ښه سره کړو. نو غوښه زموږ ډېره غوړه ده، مطلب شوروا یې ډېره غوړه ده، تیل پکې ما ډېر کم واچول. د تړکه کې به موږ نه پیاز اچو او نه به ټماټر اچو. بس اوس به دا غوښه راواخلو، سره د شوروا به یې دې کړایچې ته ور واچو او دا به په تیز اور باندې دونه پخه کړو چې دې کې دا اوبه چې کمې ښکاري دا شوروا چې دا پکې وچه شي. غوښه ما چک کړه، غوښه ښه مزیداره پخه شوې ده، خو اوس به موږ دې کې لږ ماسته اچو. نو اول به یې دا شوروا دې کې وچه کړو او بیا به دې کې یو وړوکی کپ ماسته واچو. نو شوروا پکې بالکل وچه شوه. اوس په دې سټیج کې به موږ په دې باندې ماسته ور واچو. ګیس به پسې ډېر زیات ورو کړو چې ماسته پکې خراب نه شي، او یا به یې پسې بند کړو، ځکه چې په تیز اور دې ته ماسته ور واچولی شي نو دا ماسته پکې بیا وران شي، داسې تخې تخې شي، نو بیا ډېره مزیداره نه ښکاري. بس اوس به پکې دا ماسته پاخه کړو او یوه چمچ به پکې ټکېدلې کالي مرچ یعنې تور مرچ واچو. دا ساده نمکینه غوښه که تاسو میلمنو ته کېښود نو یقین وکړئ هغوی به پې مړېږي نه. څومره چې دا سیمپل او ساده ښکاري، د دې ټیسټ دومره مزیدار وي چې په دې څوک مړېږي نه. بس دې کې ماسته بالکل پاخه شو. اخره کې به شنه دڼیا ور واچو، مکس را مکس پې کړو. پکې دڼیا پکې پخوو نه، بس مکس را مکس پې کړو. بیا ورپسې ګیس بند کړو او یو ډونګې ته یا بول ته به یې راواچو او انجوی به یې کړو. نو دلته نمکین گوشت یعنې نمکینه غوښه تیاره شوه، بول ته مې راواچول. خوشبو دې دومره مزیدار راځي ملګرو چې ما خو ورته زړه ټینګ نه کړو. سمه ګرمه وه، خو بس یو پوټی مې ترې راواخیستو ومې خوړو، سم خوند یې راکړو. ما چې بس دا ټوله په یو ځای وخورم. نو دا وګورئ څومره مزیداره خوره پخ شوې ده. څومره چې دا مزیدار ښکاري دومره دا ذایقه‌داره هم ده. او په دې کې چې دا څومره ډېر تیل ښکاري دا تیل نه دی، دا د دې هغه چربي ده. او کومه غوښه چې په چربۍ کې پخه شي نو خو ډېره زیاته خوندوره وي. نو که د دې کمو تیلو او کمو مسالو والا ریسیپي ستاسو خوښه شوي نو په دې خبر زموږ چینل هم لایک کړئ، هم یې سبسکرایب کړئ او هم یې خپل خپلوانو سره شیر کړئ چې هغوی ترېنه هم خوندونه واخلي.